نن یو ځل بیا د سوات 14 کسان ډوب کړي دي او د ځان سره یې وړي دي. د ځینې کسانو لاشونه پکې میلاو شوي دي او د ځینې کسانو لاشونه پکې لا اوس هم لا پته دي. خو زه به دا ووایم چې ما ته افسوس په دې نه دی چې د سوات 14 کسان ډوب کړل او لاړل د ځان سره یې وړل، بلکې ما ته افسوس په دې دی چې که تاسو ته یاد شي د نن نه څه موده وړاندې د یو پوځي غنم نه وچېدله، نو د هغه غنم وچېدو دپاره یې هلیکاپټر یې راوستې وې او په هغه د غنمو د پاسه یې ګرځولې د دې دپاره چې دا وچ شي او دا ترې شرطه جوړ شي. خو افسوس او صد افسوس چې د دغه ځوانانو یا د دغه فیملی د ریسکیو کولو دپاره نه هلیکاپټرو نه پوځي اپریشن او هیڅ هم ونه شولو. ډېر افسوس دی. او که څوک دا خبره کوي چې یاره دغه کسان دغه دریا ته تلل ولې، نو د دغه سوال په ځای دا سوال پورته کوي چې د هغه پوځي د غنم وچېدو دپاره هلیکاپټر موجود و، خو زما د دغه ځوانانو د دغه پښتنې خاورې د بچو دپاره یو هلیکاپټر نه و چې دی پکې ریسکیو کړي وې. خو افسوس چې دلته زموږ مشران هم نشته دی، دلته د اواز اوچتولو والا خلک هم نشته دی، دلته چې چاته 2 روپۍ ونیسي هغه بیا خرڅ شوی. که دلته زموږ مشران وي نن به زموږ سره دا کیسې نه کېدی. دلته کې خو به ما باندې ښې برابر چغې ووهي چې پاکستان زنده‌باد او موږ د پاکستان سره ولاړ یو. په څه شي د پاکستان زنده‌باد؟ په دې د پاکستان زنده‌باد چې ته مې باډر ته ور مخکې کړه چې د انډیا سره وجنګېږه. بهر ملکونو کې یو جان نه ضایع کېږي او زما په پښتونخوا کې 80,000 نه زیات ځانونه ضایع شولو. داسې ورته سرکاري خلک ولاړ دي ګوري وایي هغه د یوه وړلو کیسه ختمه. نو که زه ووایم چې یاره د دې ملک په آیین او قانون باندې لعنت وایم، نو بیا ما ته خلک وایي چې یاره الفاظ دې ټیک نه دي. دا د دغه ملک آیین او قانون دی چې په پښتون باندې داسې اپلای کېږي چې کله مړ شي نو بیا وایي چې موږ یې مذمت کوو.